ستاسو له طالبانو د خدای په نزد ډېر لوړ مقام دی. یو طالب ما ته ووې بله ورځ یو طالب چې زه به 8 کاله پس کور ته ځم، 8 کاله پس به زه د مور او پلار مخې نه. یو بل طالب ما ته ووې چې زه به 10 کاله پس کور ته ځم او 10 کاله کې ما د مور او د پلار مخ نه دی لیدلی، دا د علم دپاره. وی ده سره یو ګوتمه وله مور ورکړې ده او چې دا ځان له خرڅه کا او په دې باندې د سربندۍ انتظام وکړه. طالب ما راوغوښته، د بنو و که د لکي مروتو غالبا. مې بچې دلته راشه، طالبانو مخکې مې ودرو. مې څه مسله ده؟ دا ګوته وی دا راله مور راکړه، پیسې نشته کور. غربت دې ډېر زیات. دا ګوتمه مې مور د خپلې ګوتې نه راوویستله. مې د مور دې څه کیفیت و؟ وی بس پرېږده شیخ صاحب، مې نه ما ته به خامخا وې. د هغه په ژړا شو، وی ژړل. وی مور مې ژړل. وی ما ته وی بچې په دې ګوتمې پسې نه ژاړم، په دې خوشحالۍ ژاړم. ګوتمې ماله راکړه چې دا ځان له خرڅه کا او د نورو طالبانو میلمانه به راځي نو هغې له به میلمستیا کوي. ستا به سني نو بچې دا ځان له خرڅه کا او په دې د خپلو میلمنو میلمستیا وکړه. ما مور وژړل چې دا ګوتمې رایسته. بچې تاسو کې داسې طالبان؟ ما وی نه بچې، دا به یو سی مور ته به دې په ګوته کې ور واچې. او ما وله دا بندوبست وکړه. مې ستا بندوبست ټول په ما دې بېغمه اوسه، زه به تا له پیسې د چا نه راوالم، انتظام به وکړم. بچې زما قسم په خدای، والله بالله تله چې ما ته معلوم دي په تاسو کې ما ته پته ده چې داسې طالبان هم شته چې د هغې مور په پردي کور کې خدمت کوي. په پردي کور کې یو زنانه ما ته ټیلیفون وکړ، ما ته یې مولوي صاحب ما ته ډېرې دعا وکړه، نن په دارالعلوم حقانیه کې فارغېږي، نن تا سره په دارالعلوم حقانیه کې فارغېږي. زما خاوند مړ دی، زما بچي یتیمانان دي او ما په خپلو پردو کورونو کې ما لوښي ایستلي دي او ما جامې ویستلي دي او ما خپل بچي باندې علم کړی دی او نن تا سره په دارالعلوم حقانیه کې فارغېږي. ما وایي مخورې ما ته نوم واله، دې بچي له زه انعام ورکړم، ما ته نوم واله زه انعام ورکړم. بچې داسې طالبان هم په تاسو کې شته نو چې داسې طالب په دومره اخلاص باندې په دارالعلوم حقانیه کې سبق وایي نو الله به دې ادارې له دې طالبانو له برکت نه ورکوي. بچې ستاسو ډېر لوړ مقام دی، ستاسو ډېر لوړ مقام دی. مدرسې به په تاسو باندې ډوټۍ سپور هم خوړلي، مدرسې به په تاسو خالي سبزي کدوان هم خوړلي، غوښه به پکې نه. د مدرسې خپل تاسو ته پته ډېر لوی خرچې دي، لږې خرچې نه دي. ستاسو د شان مطابق روټۍ نه میلاو شوې، ستاسو د شان مطابق به ستاسو عزت نه شوې، ستاسو د شان مناسب ستاسو ډېر لوی شان دی، ستاسو ډېر لوړ شان دی، ستاسو ډېر لوی حیثیت دی. زما قسم په خدای والله بالله تله په یو موقع کې مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه په زوړ دارالحدیث کې والله بالله تله ودرېده، وایي بچې دا پټکي ما ته ستاسو د وجې په سر دی، دا د هغه الفاظ دي، دا پټکي ما ته ستاسو په سر په وجې دی. که تاسو نه وی وایي ما ته به چا مولا نه وی ویلي، که تاسو نه وی دا پټکي به زما نه وي په سر. بچې که زمونږ دا پټکي دي ستاسو د مخه دي، ستاسو طالبانو د مخه دي. که زمونږ د عزت څوک کوي، مونږ ته څوک ملا و چې ته نه وې مونږ ته به چا ملا وې، دا ستاسو د برکت دی. دا زمونږ د محتمم صاحب که دونه عزت دی دا ستاسو د برکت دی. نن چې د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه نوم یادېږي په ډېر لوی عزت، دا ستاسو د طالبانو د برکت دی. او نن که د مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه شهادت او نوم په ډېر لوړه انداز یادېږي، دا ستاسو د برکت دی. ستاسو ډېر لوی مقام دی. تاسو مهاجرین یې، د کور نه مو هجرت کړی، تاسو مسافر یې، دا ستاسو سفر زندگی ده. تاسو د الله د
پیغمبر مبارک د حدیثو دپاره راغلی تاسو دا دارالحدیث دا مجلس مصطفوي دی تاسو د پیغمبر مبارک د صوفي د طالبانو یاد تازه کړ موږ تاسو په هغه انداز ښکارې عبدالله ابن مسعود او د حضرت انس او د حضرت عائشې صدیقې دا نومونه په خوله واخیستل تاسو ته په سند کې د حضور پاک پورې چې کوم سند تاسو پوهې په دې کتابونو کې بچې دا د حقانیې د برکته دی ګورئ حقانیه ستاسو مور ده ستاسو مادر علمي ده د حقانیې بڑې قدر کوي عزت به کوي احترام به کوي د حقانیې دا خوره ښکل کې د حقانیې دیوالونه ښکل کې د حقانیې د برکات نه ستاسو د حضور پاک په منځ کې نسبت پیدا شو بچې د حضور پاک او ستاسو په منځ کې نسبت د حقانیې د برکت دی د دارالعلوم جامع حقانیې په برکت باندې ستاسو سند د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته ورسېد او چې یو خبره درته بله م وکړم چې دارالعلوم حقانیې یو لوړ مقام لري ګورې سید اسماعیل شهید په دې لاره تیر شوی دی او دلته هغه خپل کیمپ لګولی دی او دا د هغه الفاظو کہ اسی مٹی سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خوشبو آ رہی ہے بچے من زخو بذات خود ستاسو نه ډېر خوشحاله ډېر خوشحاله ډېر ښکلی وخت هم موږ سره تېر کړ جامعه کې ډېر ښکلی وخت تېر کړ الحمدلله او تاسو د نظم و نسق هم پابندي کړې ده اکا دوکا خامخا بعضې خبرې راځي زموږ بچی موږ د طرف نه درګذر دي درته ما خو هر څه که ستاسو راغلي ما بخلی یې د خدای په نس که څه شوي او زه تاسو نه معفو غواړم دا ډېره که ستاسو څه وخت کې کمی بې کتو کتاب ویل وغیرې نو قیامت په ورځ که ستاسو لاس او زما ګریواني نو دا طاقت نشو لرلی دا نشو لرلی عفو به کوئ که خیر انشاءالله دارالعلوم ته به د خپل مور په نظر ګورئ ستاسو روحاني مور ده که تاسو دارالعلوم نه لاړئ داسې حرک کوئ ښکلې ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه په ښه طریقه باندې تاسو خلکو له دعوت ته دل ورکړئ د دې بدعاتو د دې شرکیاتو مثال په قرآن و سنت کې د ظلمت ورکړی شوی دی د تیارو او د قرآن او د سنت مثال د رڼا دی که ته تیاره ختمې نو که لرګی دې واغېست او په کوټه کې د شپې دې غوبل جوړ کړ او دا په زور دا تیاره ختمې او په کنځلو والله ځان به ستړی کې پوټې تیاره نشي ختمولی هغه تیاره به په څه ختمېږي وړه شمع ولګوه دقه رنګه چې کوم ځای بدعت دی کوم ځای شرکیات دي کوم ځای دلالت دی د رسول الله مبارک د قرآن او د سنت شمع ولګوئ خپله به ختم شي مدرسه به د بدنامۍ نه بلکل ساتئ او په فیسبوکونو د چا د کنځلو جواب په کنځلو مو ورکوئ په ښه شایسته طریقه سره خپل چا کار وچلوئ دې ملک دا ملک زموږ د دې متحمل نن سبا متحمل نه دی چې موږ اختلافات جوړ کړو موږ جګړې جوړې کړو یو بل باندې د کفر او د شرکیاتو فتوې ولګو د ګمراهۍ فتوې ولګو چې دې نه به کم از کم تاسو ځان ساتئ اتفاق پیدا کړئ او اتحاد خپل منځ کې پیدا کړئ او یکجهتي پیدا کړئ په خپل منځ کې د امت نفرت مه پیدا کوئ د دین خدمت وکړئ د دې ملک و ملت خدمت وکړئ د قرآن و سنت خدمت وکړئ انشاءالله الله به دل اجر درکړي دا څو خبرې مې عرض کړې دعا به وکړو لږه د جمع